باب د په بیان دا چا کې چاغي نپل کوي پناست نپل جایز دي چې قادر علی القیام همي سبدی پکې نشته واه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام فانه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرا بالسوره. ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی فی صبحتی په نفلو کې قاعدا پناستا حتی کان قبل وفاته صلی الله علیه وسلم بعام د وفات نه مخکې یو کال چې شو فانه کان یصلی فی صبحتی د مونځ کو په نفلو کې قاعدا ويقرا بالسوره ويرتلها ترتیل به کو خپ ترتیل سره به حتی تكون اطول منها وګد بشو د وګد د دینه په یعنی صورت وګدي خو د دې تطویل سره به نور هم وګد شو. امام بوخاری په د امام یوسف او د امام محمد ابن الحسن شیبانی رائے دا چې څوک پر ناس ته مونږ کوي د ته ناس ته جایز د په اب کم شکل چې خوخی کرمانځه پشانې کینی که پلتای وهي او کا نور الله که په پوه شي البته په دغه کې چې کوم د قاعده کې به صحیح کینی قاعده کې به د قاعده پشان کینی چې کله اخیری قاعده کینی با تاسو په خبره باندې پوه شئ کې به واه. وفي الباب عن ام سلمة وانس بن مالك رضي الله عنهما قال ابو اسحاق حفصة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي من الليل جالسا فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك وروي عنه أنه كان يصلي یو طریقه به دا کوله چې په ناس ته به مونږ شروع چې کله بلګ سبق ور پاتې شنه بیا به پاتې بیا به رکوع په ولاړه وکړه سجدي ته په ولاړه راغله الله. وروي عنه انه كان يصلي قائما فاذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم واذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. قال احمد واسحاق والعمل على هذا كلتين الحديثين كانهما رايا كلا الحديثين عمل دی علی کلا الحدیثین کانهما رایا کلا الحدیثین صحیحا معمولا بهما گویا کې د رایا دا چې دا دواړه حدیثونه صحیح دي او معمول بها هم دي چې کوم یو عمل کینو اسانی ده پک الله. وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا بناست به مونږ کو لستل به کول قرات به کو دې بناست چې کله به باقی شو د قرات د قدر ما يكون 30 او 40 آیت تندیر سلوي خایت به پات چې قامه په قرا او هو قائما باقی قرات به په ولاړ او ثم رکع و سجدا ثم صنع في الركعه الثانيه مثل دیم رکعت کې به هم د شي کول الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. لکه په دې مطلب پوه شوي دې پوه شوي یو خدای چې په ناس ته شروع کی یو په اخره پورې وکي یو دا چې ناس ته شروع کی ستې واقعیا شروع کی چې ډیر ساعتونه د پاتې شي بیا ولاړ شي بیا هغه پوره کې بیا رکوع سجده وکي بیا کېنه سبق وای 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 بل صورت شروع کی غوړ صورت چې اخري ځای ته ورسېږي لکه ختم کی چې خسبینګری کوي الله. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشام قال اخبرنا خالد وهو الحزاب عن عبد الله بن شقيق عن عائشه رضي الله عنها قال سالت عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه قال كان يصلي ليله طويلا قائما وليلا طويلا قائما فاذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم واذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فأما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخففه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای چې زه د ماشوم جړا اورم په مانځه کې او مونږ پکم یعنی خځې په ورپسې ولاړې وي او خځې سره به ماشوم او ماشوم جړا اورم د مور زړه نه بیا خدای خبرې نو زه مونږ پکم چې مور یې زر فارغ شي. تاسو خبره پوه شئ اوس هم په مسجد نبوي کې خځې هغه طرف ته د ښځو شور شغپي او د وړو جړای راځي او ماسخوتن منځ به حذیفې به په نیمه ګنټه کې کاو او داسې به غوسه راتله ما به خدای دې ښه کا منګې دې زړه شین کا ښځې غریبانانې به څومره خاندي
ډېر اوږد مونځ یې کوو. اوږد مونځ بالکل صحیح نه دی. بلکې تاسو سوچ کړئ چې دا ختم کې کله کې دا قاریان چې پکې ونښلي او فتحه ورکوي نو دا سړی ډېر بور کوي او چې لګیا یي که صحیح وایي که غلط سړی خوشحاله وي. صحیح ده که نه؟ دی به پکې خطا کېده. ماسخوتن مانځه کې خلکو به فتحې ورکولې او بس ما تبه وه که نه، تبه به مې وه زخام وم نو به ډېر د ده تلاوت ما ته ډېره مزه راکوي خو ډېر تنګ وم. ما دعا کول چې خدای چوټي وکړي. نن ماسخوتن چوټي وکړو. چوټي چېرته کول؟ چوټي بالکل نه ده کړې. داسې یقین وکړي. ځوانان وو هغوی به ډېر ښه منځونه کول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله اني لاسمع بكاء الصبي وانا في الصلاه. زه د ماشوم ژړا اورم او زه په مانځه کې په خفې په مخافتن تفتنوم او د دې یارې نه چې مور یې په فتنه کې وانچولی شي. وفي الباب عن ابي قتادة وابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه حديث حسن صحيح. باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار. نه قبلېږي د بالغ جینۍ مونځ مګر په لوپټې. حایض نه بالغه مراد ده چې حیض پرې راغلی، ځکه حایضې باندې خو مونځ نشته. خمار غټه لوپټه بچی، سر به پکې پټی، ویښته به پټي، بدن به پکې پټي. نو که ځان له ځای کې مونځ کوي دا چل به وي، که ویښته مېښته یې ښکارېده نو بیا یې مونځ نه کېږي. الله وبه قال حدثنا عنان قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. واه ورپسې شکل. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم چې ان المرأة إذا أدركت خزا اذا ادرکت چې کله بلوغ ته ورسی ای پسولت و شیء من شعرها او څه شی د ویښتو د دینه مکشوفت کاری لا تجوز صلات منذر دی روا ویښته به ټول پټي. الله دا قول د شافعي دی. قال لا تجوز صلاه المرء و شیء من جسدها. قال الشافعي وقد قيل ان كان ظهور قدميها کمخونه د قدمونه پټو کارو نو سمونځي جائز دی. باب ما جاء فی کراهیت السدل په صلات. باب د بیان د دې کې چې راغلي دي چې سدل مکروه دی په مانځه کې. سدل څه ته وایي؟ سدل دوه معناګانې. یو دې ته وایي څادر دې داسې اچولی دی داسې او نیم دې طرف ته ځوړند دی او نیم دې طرف ته، دې ته سدل وایي. دا مکروه دی په مانځه. دویم سدل دې ته وایي چې په دغه پنسې دی د ګیټ کو نه ښکته دي، دې ته هم سدل وایي. که چېرې د سدل اولنۍ معنا شي دا د مانځه پورې خاص څادر داسې راچول یا مطلب دا چې دغه پخوا خو به یې لنګ وواهه او دغه به یې راچاو، قمیصونه خو نه وو که نه، نو هغه څادر به یې داسې خور و. دا مقدار مانځه پورې خاص بغیر د مانځه نه جایز دی. او که د سدل دویمه معنا شي نو بیا په صلات پورې خاص نه دی، غیر صلات کې هم نه دی جایز. وبه قال حدثنا عنان قال حدثنا كبيزة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن طائن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السد في الصلاة. وفي الباب من ابي جحيفة رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا نعرف من حديث عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الا من حديث عسل بن سفيان. وقد اختلف اهل العلم في السد في الصلاة فكره بعض السد في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود. وقال بعضهم انما كره السد في الصلاة اذا لم يكن عليه الا ثوب واحد، فاما اذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول احمد. وكره ابن المبارك السد في الصلاة. دا بعض مليان رومالونه په دې سر راواچي دا سدل کې راځي. کده چې ور واچي نو ټیک دا، کده چې نه یو داسې یو دلته ور اچول یو د یا داسې واچي کنه غیر مقلدین هم خیر دی. داسې کې او داسې کې او چې مخې له راځوړندي نه دا سدل دی. بعض مليان هغه راځوړندي کتلی مې کنه لکه د ښځو لوپټې. الله څه ضرور څه چې پټه لکه دې څه ضرور که په جمع کې سړی په رومال واچي او بیا صادر غټه چي هر وړی صادر ګیره خرابوي نو بس دغه دې وکړه رومال دې راواچو هغه نرم دی مخ به دې پکې ګرم یو هغه خیر دی. او په دې په شکل کې به دې ظالمانو دا مخونه پټ کړي که د ښځو دې ته څه ضرورت شته؟ دا دغه کوي دا مطلب دا چې هغه پریپریشن کوي که د ښځو پیشن یې کوي
مولا خو ساده زندگی ډېر ښه شی دی، ساده زندگی نه کوي، بس رومالونه راچولي په مخونې رومالونه لکه د ښځو راچولي، دې له څه ضرورت شته؟ څه ضرورت درته ده؟ خو بې اوس د ویښته پټ کړي دي، خیر دی چې ویښته یې د نظره نه شي که نه، هېڅ ضرورت نشته. تاسو یقین وکړئ زما خو بیخي نه خوښېږي، چټي کارونه دي، فضل سړی باید دغه وي که نه سادګي او مطلب کلکوالی. دا خو د کلکوالي خلاف ده چې رومال دې په سر واچوه بیا منډه هم نه شي، منډه کولی شي، چا سره دې جګړه چل وشوه نو منډه کولی شي، چا ګزار هم نه شي کولی، رومال به درنه غورځېږي او درز را غورځي. یقین وکړه نه به چا ګزار کولی شي، نه چا نه تښتېدی شي، هېڅ هم نه شي کولی. څنګه زه که نه زما په فکر خو دا ټیک نه دی. او بس رومال یې اچولی ځان نه غټ مولا جوړ کړی، سپین رومالونه غټ مولا د کوي که نه، او ګیره په تیلو غوړه کړي، هېڅ چټي کار. څنګه فضل کارونه دي خلکو شروع کړي، یقین په خدای وکړه. په باب بیان د مکروهوالي د کاڼو راخیستلو په مانځه کې، کاڼي لرې کول یا د څه دغه نه سجدې د ځای نه یا کاڼي راخیستل دا مکروه دي. الله قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي الاحوص عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يمسح الحصى. چې کله ودرېږي یو ستاسو مانځه ته نو ګیټ کې دې په لاسو کې نه راځي، فإن رحمت و ذکر رحمت ورته متواجه دی، مخامخ دی. الله دې خوا دې خوا ملتفت کېږي نه، بیا دې رحمت ځي. الله قال حدثنا الحسين بن قريش قال حدثني الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن معيط بن رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاه فقال ان كنت لابد قائلا کته خامخا دا کار کې ضرورت دی په مره واحده یو ځل یو که خیر دی کوم تکلیف درته یلا. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وفي الباب عن علي بن ابي طالب بن حذيفه وجابر بن عبد الله ومعيط رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي ذر رضي الله عنه حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره المسح في الصلاه وقال ان كنت لابد قائلا فمره واحده كانه روي عنه رخصه في المراه واحده والعمل على هذا عند اهل العلم. کډیر ضرورت او مخ دی خوګاو تندې دی په خوګېدنه یو ځلې داسې کا صحیح ده. بل سجده کې یو رکن کې دوه ځله مه کوه، په بل رکن کې بیا که بل ځل وکړم خیر. پاو ما جا پی کرایت نفخ پہ سرا پکل په مانځه کې سجدې لځو دا ځمکه پاکه کې بیا پې سجده ولګې دا خانه ده. الله قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عوان قال اخبرنا ميمون ابو حمزه عن ابي صالح مولى طلحه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت فالنبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له افلح. نبی اسلام زمونږ یو غلام ولید هغه نوم افلاح و، چې کله به سجده وکړه نه پخه پوکي بیا کول. فقال یا افلاح ترب وجهك، افلاح مخ دې په خاورو ککړ کا، سجده کې مخ په خاورو ککړ شي، دا څه خبره ده. الله عباد نفخ في الصلاة وقال إن نفخ لم يقطع صلاته وقال أحمد بن منين وبه نأخذ. قال أبو عيسى وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال مولى لنا يقال له رباح. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الزرقي وقال حدثنا حماد بن زين عن ميمون عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه وقال غلام لنا يقال له رباح. قال أبو عيسى وحديث أم سلمة رضي الله عنها إسناده ليس بذلك وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم واختلف اهل العلم في النفخ في الصلاه فقال ان نفخ في الصلاه کپکیو کپ مانځه کې استقبال الصلاه استانه پونځ بیا کوي. تقول سفيان ثوري وقال بعض يكره النفخ في وان نفخ في صلاه لم تفسد الصلاه مونږ نه پاسي. دا قول د احمد علي سن با ما جاء په نهي عن الاختصار في الصلاه، من راغله د اختصار په صلات نه. د اختصار غانې معنا غانې دي، یو معنا دار چې مونږ ډېر مختصر وکي آیت نه پکې کم وای، صحیح شه. دیمه اختصار دا معنا چې ارکان د صلات پوره ونه کی، رکوع سجده صحیح ونه کی. درېمه دا چې وضع الید دی علی الخاسر، لاسونه په تشو کې همدا ظاهره ده، همدا معنا دا مکروه ده او د دې بیا ډېرې وجې دي. ولې مکروه ده؟ ښه وجه دا ده چې دا جهنمیانو سره مشابهت راځي، هغوی به همداسې الله
وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مقتصرا. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من اهل العلم الاقتصار في الصلاه والاقتصار هو اقتصار دي تو يظهر رجل يدو چې سړی لاس کی دی الله خاصرتی پتشو په صلات وکره بعض ان يمشي الرجل ما بعض دا مکرو کړي سړی روان یو پتشو الاسي خي و يروى الله ويروى ان ابليس اذا مشى يمشي مقتصرا. ابلیس چې کله زینو د پتشو الاسي خي دا روایت بابو کپ اشاره کرایت کپ اشاره بس